د دې نه خطرناک آیات بل نشته. چې د الله غوندې شان، د هغه غوندې قوت، د هغه غوندې جلال، د هغه غوندې زور، خالق کائنات قادر ته وایي چې سم شه او که نه سمېږي نو داسې عذاب به درکړم چې په خپلې خدای کې مې داسې عذاب چلوي. نو زه تاسو ته ایماني وایم چې زما قرآني مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنېږي او ګبراویږي هغه واحد دا آیات دی: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. په عالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به یې درکوم که دې نه پس دې ورانې. عزیزه نن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو، ځمکه نہ گورو. حضرت علی فرمائی: یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوتی او غرقې چې هر څه در نه هیر شو، نو قد غره طول الامل. دا من چې دی دا غاور کړی دی اوږدوالي د عمر، د ده دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به دې سرګي. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، که بل څوک شته؟ ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال، دا صرف د خدای ذات. د الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتاً فوقتاً پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېره ښکلې قصیده ده، هغه وایي: ای عاقله غوږ ونیسه ما ته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. مرګ راشي، ستا رضا چېرته چې زه دې مړ شم؟ د چا رضا یي چې زه مړ شم؟ تاسو مرګ ته خوشحالېږئ؟ چا رضا؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وایي چې یا الله ما چې کله مړ کړې ما نه به تپوس کوې او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې ښه دی، د اس په ملا لاس کښېږده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راغله نو د ویښته په سر به یو کال عمر راغله. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ، د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا؟ ویل بیا به دې مړ دی. ویل لکونه کاله چې تېر شي بیا به مې مړ کړې. ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، ای پیغمبره دا څه چې ته ګورې دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، داسې وخت به راشي چې صرف ستا د پروردګار ذات به باقي وي، نور به هر څه. عزیزانو دا ملایکې، دا بني آدم، دا پیریان،
دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود به نه ښکاري